بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ځوانانو، پیغلو، سپینږیرو مشرانو، د بټاګرام نه راغلي یئ، د سوات نه راغلي یئ، د سانګلې نه راغلي یئ، د مردان چرسدې صوابۍ نه راغلي یئ، د خیبر مومند باجوړ او وړکڅو نه راغلي یئ، د کوهاټ کرک بنو شمالي وزیرستان جای خان ټانک جنوبي وزیرستان نه راغلي یئ، د درازینګه د ژوب د لورلاهي د کله سیف الله او د پټې او د چمن نه راغلي یئ او د پېښور ولس نه راغلي یئ. تاسو ټولو ته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، تاسو راغلي یئ، د ارمان روح راغلی دی، د طاهر داود روح راغلی دی، د نقیب الله مسعود روح راغلی دی، د کریم افغان روح به هم دلته وي. هره جلسه ته دی راته دی به هم راغلی وي. د نجیب روح به راغلی وي. د واڼو د شهدا روح به راغلی وي. د پښتونخوا ټولو شهدا مشرانو روحونه راغلي دي. د پولیس ځوانانو بلحاظ د ستاسو په شکل چې زموږ پښتانه وروڼه شهیدان دي، هغه به هم خپله خبره اورېدل غواړي، هغه به راغلي وي. ټولو روحونو ته سلام کوم، د ټولو مېړانې ته سلام کوم. پښتونخوا وطن د سولې، امن او د پرمختګ سلامونه. ملګرو، د ارمان لوني په حواله سره دا جلسه اول به د دغې جلسې ټول منتظمین ته سلام وکړم. بیا په دې کې دلته د یونیورسټۍ او کالج سټوډنټ چې څومره وي ډېر همت یې وکړه، مېلمانه عمر ته راغلي وي، دوی خپل هم دوی ته یو ځل ټول سلام وکړئ. ډېر همت یې وکړه دغه ځوانانو د پرېږدو. ارمان لوني د یو همت نام دی، ارمان لوني د شجاعت نام دی، ارمان لوني د وطن سره د مینې نام دی. کله هم چې د وطن نام اخذ شي ارمان لوني به هم یادېږي. ارمان لوني په خپل ژوند په مختلفو اړخونو کښې خدمت کړی دی. په ادب کې دی شاعر و، په پوهنه کې استاد و، په کامپالک کښې مبارز و او د ښځو د حقوق هم یو لوړ مخکښ و. د به هر ځای ته خپله خور بوتله. وړانګه لوني ستاسو یې خبرې واورېدلې. وړانګه د دې تربیت ارمان داسې وکړه چې هغه د پښتنو خدمت کولی شي، هغه د پښتنو مقدمه پیش کولی شي، هغه د پښتنو د حقوقو خبره کولی شي چې تاسو هر ځای ولیدله چې دوی دا خبره وهم کړه او د دې همت ته هم سلام چې د ارمان لوني نه دوی دا انرژي اخیستې وه. ارمان لوني زموږ د جلسو یو ګمنام زینت وه. هغه کله هم دا سټیج خواهش نه که ظاهر، هغه کله هم په سټیج معامله نه کړه جوړه. هغه هر وخت د یو بېنامه مبارز په شان محنت به وکړه. پښتانه به راټول کړل او د جلسې په ورځ به چېرته سایډ ته ولاړ و، کتل به پښتانه باندې به خوشحاله ده. ملګرو، ارمان
نه هېرېدونکی دی نه یې مونږ هېروو نه بخښونکی دی نه یې مونږ چاته بخښو د ارمان نه مونږ د ارمان وینې بخښو نه د ده د سپین ږیري پلار او مور او وړانګه لوڼې اوښکې بخښو د دغې حساب چې څو هم ظالمان لیټ کوي دومره بیا نتایج بیانه کوي چې څومره هم دوی دا انصاف رد کول غواړي رد کوي دومره به دوی د پښتنو په ذهنونو کښې رد کېږي ملګرو د ارمان لوڼي FIR نه دی شوی خو د هر پښتون په زړه کې FIR جوړ شوی دی په دې ریاست دا کله هم نشي بخښل کېدلی پښتون چې 100 کاله پس هم بدل اخلي وایي دا دینه کړې ده موږ پوهېږو چې 15 کاله کېږي د بابړې واقعه شوې ده د هغې نه واخله تر اوسه پورې چې څومره هم شهیدان شوي دي د پښتون خاورې د هغې د انتقام ورځې راغلي دي د ځوانان دا پیغلې ډېر په پیاوړتوب سره د خپل وطن مبارزه په مخ بوځي په دې وطن چې تر ټولو سخت وخت چې د مبارزې دپاره وي هغه دغه دی چې په دې کښې دومره ولسونه دي په دې نه پورته سخت وخت نه راځي یعنې عدم تشدد سره ظالم ته ظالم ویل او د ظالم سره خپل ټټر ویل دا ډېر مشکل کار وي په تشدد آسانه وي په عدم تشدد مشکلې وي په عدم تشدد چې دوی خپل ټټر خپل سینه ستا سره جګړوي خو یاد لره یاد لره هغه دغه یو شعر دی چې لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی ډېر په احترام دا خلک خبرې درته کوي ته په دې ناره باندې ستا خوا به ډېرې چې ناره ولې وهئ دا ډېره وړوکې خبره ده د ناره پښتانه ځوانان یا ریهرسل کوي دا ناره به دې هېره شوي یو وخت دا به هم خلکې ستا 2 لسونه دي زما هم 2 لسونه دي ستا هم 2 پښې دي زما هم 2 پښې دي ستا هم یو سر دی زما هم یو سر دی ستا هم 2 سترګې دي زما هم 2 سترګې دي یو ټوپک ته زیات اخیستی دی هم که چېرته دې ته چا لاس کړ څه به پاتې شي او موږ پوهېږو چې بې ټوپکه د مقابله کولی شو ته دومره سړی نه یې چې موږ ټوپک درته راخلو په پښتنو کښې متل دی چې چا سره ټوپک وه هغه بل ته ویلي وو زورور وو چې که زورور وي ټوپک راپسې راواخله ما لکه ته دومره زورور وي هغه ورته ویلي وي چې په ځناورو باندې زه خپل کارتوس نه ضایع کوم ستا خویونه خراب دي دا ټیکول غواړي د ارمان لوڼي کیس د امتیازي سلوک په حواله سره وګورئ ملګرو په پنجاب کې په ساحوال کې یوه واقعه وشوه زیشان نوم یو او هغه پولیس CPD ووژلو وزیر اعظم وایي پوره شپه مې خوب نه دی کړی د ترهګرۍ الزام وکړی د سړي خو بیا هم پوره شپه خوب نه کېږي جرنیلان ورسره ډېرې همدردۍ ظاهروي وزیر داخله وایي زه به استعفا ورکړم که انصاف مې نه کول او هغه دپاره FIR پرېږده GIT جوړه کړه د پنجاب د خاورې وه او په هغې GIT کې دا ترهګر ثابت شو ته د خپلې
خاورې خیال ساتي او زما د ارمانونې پایار نه درج کوي په والله د پښتنو ځوانانو او مشرانو سوله ییز پاړون دی ګینې زړه خو مې پایار غواړي هم نه په دې کیسو کې دا ډېرې سختې کیسې دي چې 2 میاشتې انتظار کوو مونږ یې پایار ته دا په تا پور دی دا پور مونږ په زور اخلو خامخا یې اخلو او دوی دا امتیازي سلوک د ټول پښتونخوا وطن سره شروع کړی دی او هر وخت په دې خاوره باندې دوی په یو ښه نام باندې یرغل کړی دی دوی د قومي مفاد په نام باندې مونږ د چا سره هم نسلي امتیاز نه کو خو حقیقت دا دی چې د قومي مفاد په نام باندې پنجاب جوړ کړه زما خاوره یې ورانه کړله ملګرو دا په خپل مفادات پویه خلک دي دا د خپلې خاورې په مفاد پویه دي باید زه او تا زده کړه وکړو چې کله هم په پنجاب باندې د ایخوا د جنګ خطره شوه د دوی ټولو ناره وه چې سې نوټو وار وزیر اعظم ویل چې جنګ نه کوو ډي جی ایس پي آر ویل چې جنګ نه کوو او فواد چودھری دی کې څه نام یې دی یو د دوی کس دی هغه وایي مونږ یې هم نه کوو مننه نه یې کوې مونږ په تا پوه یو چې ته د خپلې خاورې په مفاد پوه یې ته پوهېږې چې په دې جنګ کې ستا د خاورې مفاد نشته په دې کې به لاهور ته خطره وي په دې کې به بل ځای ته خطره وي هغه دشمن هغه چې تا اولین دشمن ورته وایې هغه سره د هم بیا ډېر د خیر سګالي کارونه وکړل بمبارۍ در باندې کولې بیا د هم خیر سګالي کوله ځکه چې ته په خپل مفاد پوهې خو چې زما په خاوره جنګ و بیا دې ویل چې نور هره ورځ باندې دلته د اپریشنونو لارې هموارې کولې مونږ ته پته ده طالبانو ته د طالبانو پلار یې جرنیلا ته د پلار د طالبانو موجد یې دا ستا پیداوار دی ستا د بدن شکل ترهاګري کولی شي ستا سوچ او خیال د ترهاګرۍ دی ته په ټول عمر انساني اقدارو تحفظ دپاره کار نه دی کړی ستا خپل جرنیلان وایي ما نه چا تپوس وکړو چې عام فوجان په دې ناره ګیله کوي چې زمونږ خو څه کار نشته دی دا خو جرنیلانو پالیسي وایه ما ورته ویل که ګیله کوي زما نه بیا نه کوي د خپل جرنیل نه بیا ورته هغه وایي چې دا ترهاګر ما جوړ کړي دي ستا جرنیل مشرف وایي چې ترهاګر ما پاللي دي هیروګان مې دي ستا د ماته د دغو جرنیلانو نامونه هم نه یادېږي عبدالقدیر بلوچ دی که څه دی هغه وایي د وزیرستان یوه جرګه شي په 2014 کې ما یې په خپل وال ویډیو شیر کړې ده هغه وایي हमें जरूरत पड़ी कि अफगानिस्तान में एक महाज खोले इसके लिए हमने वजीरिस्तान को बतौर दहशतगर्दी के नर्सरी के तौर पर यूज किया सा करने माँ वाई कि ट्रेनिंग माँ और खड़ी गई और चनारा वाई बया गलत भया माँ प्यार माँ की दी और चचा जोड़ खड़ी दी हम आगा दे अर्ज नहीं कर दी ځکه چې هغه خو اعلی مخلوق دی هغه خو اشرف المخلوقات دی مونږ خو چېرته انسانان نه یو د دغو پولیس د دغې ډي سي د دغې واوډې خلاف خو هره ورځ کنځلې کېږي په چا اف آی آر مونږ نه ولیده که په فوج پسې چا بده خبره وکړه بیا به له ترهاګرۍ اف آی آر کېږي ځکه چې دا نور خو انسانان نه دي صرف دوی دي اداره خو صرف دی ده دا نورې نه دي دا امتیازي سلوک دا یې په خپل منځ کې کوي او زه پښتون
زه پښتون د خپل تاریخ نه ناخبر د خپلې جغرافیې نه ناخبر د خپل وطن د مسلو نه ناخبر تقسیم در تقسیم پروت یم د یو نوکرۍ په لالچ کې سکول ته منډه کړم زه یونیورسټي ته لاړ شم او هلته ته زما په ذهن شې ستا دروغجن مطلع پاکستان را ډکوې زه علم ته راشم زه علم ته راشم ته په ما دروغ زده کوې زه علم ته راشم پوهه زده کولو ته راشم ته په ما باندې د خپل وطن قید اعظم علامه اقبال یادوې دومره دومره کوېسچن به وایي هغه به په زوره باندې یادول تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې باچا خان زما نه هېروه تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې خان شهید زما نه هېروه تا په دې تعلیم باندې آدار پښتنې ملنګ فقیرتي زما نه هېروه تا په دې تعلیم باندې زما نه رنګیالۍ ملا پرنده هېروه تا سرتور فقیر هېروه تا داډې ملا هېروه په ما تا د لوړو حیثیتونو قایم پښتون احمدشاه ابدالي د دغه بچو حیا پرده شرم څه در پکې پاتې دي په تا کې बदमाशान राहुल जी इसके पीछे एग्जैक्टली वर्दी है ये वर्दी नहीं है ये वर्दी खुद दहशत गर्दी है पे मुख्तलिफ नामों बांधे पश्तूनख्वा वतन निवलो पश्तूनख्वा वतन बच्चियान जंगल गला खुदारन हम ये